بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په شریعت کې د زیر ناف وختو اغستلو حد څومره دی، یعنی د نوم نه د ښکته د وختو اغستلو حد څومره دی. نو زمون فقهاو لیکلي دي چې د شرمګاه او د شرمګاه نه ارد غیر چاپیره مناسب حد چې څومره دی، مناسبه حصہ دومره وخته اغستل ضروری دی. په شرمګاه چې کم وخت دی او د شرمګاه نه غیر چاپیره چې کم وخت دی مناسب حد پورې نو دومره وخته اغستل دا په شریعت کې ضروری دي. البته نومه پورې ځان صفا کول یا په دونان په صفای کې شاملول دا صرف او صرف ځان مشقت کې اچول دي. زموږ فقهاو لیکلي دي المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. البته زموږ فقهاو دام لیکلي دي چې په هر هفته کې یو پیرزان پاکول، خپل ویښته اغستل د زین ناف، خپل ترخونو ویښته اغستل، خپل نوکان کټ کول وغیره دا مستحب دي او افضل داره چې د هر جمعې په ورځ باندې انسان ځان پاک کړي. البته که یو انسان د هر جمعې له ځان نشي پاکولی وجاز فی کل 15 نو په هر 15 ورځ باندې د ځان پاک کړي. کو 15 ورځ باندې دا نه جوړیږي سو عذر وي نو د 40 ورځو نه مخکې به دا خامخا خپل صفائی کوي، دا ضروری ده. خو یو کس 40 ورځو پورې صفائی نه کړه د سستۍ په وجه او یا د 40 نه وروړې نو دومره تاخير کول په شریعت کې مکروه دي او دا سه عمل نزان ساتل پکار دي. نو بهتره خبره داره چې هر هفته یا هر 15 ورځ باندې د انسان خپل نوکان اخلي، خپل د زیر ناف وخته، خپل د ترخونو وخته دا د اخلي او د سره انسان کامل پاکي راځي. السلام.